عزیزانو زمنگ او ستاسو مقصد د عباداتنا د الله رضا کول دی. منگ ہر هغه کار کول غواړو، هر هغه عبادت کول غواړو چې په هغه باندې الله جل شانه منگ نه رضا شي. په دنیا کې هیڅ خيار مسلمان داسې نشتا چې هغه ته دا پته ولګي چې دا شی او دا کار د الله د ناراض کولو سبب جوړیږي، دا هغه نه بعد هم هغه کار دوباره وکي. دا سه انسان مسلمانانو کې نشتا، او کچره یو مسلمان ته دا پته ولګي چې دا کار ګناه ده او په دې کار سره مانه الله ناراض کیږي، او د هغه باوجود یې کوي، نو زویم چې هغه سړی ته بیا مسلمان ویل فضول دی. زمنګ د خپل قوم نری پنوس او د گرد و نواح مسلمانانو رونو او خویندونا زما دا توقع ده چې کم یو کار داسې وي چې هغه د شارع د شریعت د طرف نه جایز نه وي، ما او تا د ځان نه جوړ کړي وي او دوی ته پته ولګي چې دا کار د الله او د رسول د طرف نه په منګ باندې نه دی ښه شوی، نو زه د خپل ورونو او د خويندو نه دا توقع ساتم چې ان شاء الله دوی به هغه کار دوباره ونکي. او زما دا مشاهده هم ده چې په دې ملک او په دې قوم کې ما کومه خبره کړې ده د قرآن او د حدیث په حواله، نو هغه کار دوباره بیا د خلکو نه کړي. خو وی بعض خلکو ته د یو سیز متعلق پته نه وي، نو دا هغه وجه نه مسلمانان په عقیدت سره کوي. لکه څنګه چې سبا په دې علاقه کې یو رواج را روان دی چې هغه تاسو په اصطلاح کې پنځلسه ویلې شي. ګوره د شریعت او د بدعت، د دین او د بدعنه ټولو نه ټوس امتیاز په دې خبره باندې کیږي چې کم شی دین وی، کم شی شریعت وی، هغه د مشرق نه تر مغرب پورې یو شی وی. سحر مونږ دین او د اسلام طرف نه مقرر شوی مونږ دی، نو که د سعودي عرب ولو نه تاسو کې هم به غوي وی چې 4 رکعات ده، که د افغانستان ولو نه تاسو کې هم ناغوي به وی چې 4 رکعات ده. امدارنګي د ماسپخین مونږ چې کم ملک تلاړ شي په څه طریقه او په کم تعداد سره چې من کو هغه تعداد سره به حق ځای کې خلک کوي. چرته یو سړی داسې نشتا چې هغه سعودي لتلې هغه ته تپوس کړی وي چې تاسو په ملک 100 رکعات د ماسپخین مونږ دي، چرته تپوس کړی دی. خو چې کم شی دین نه هغه ستا کلی کی جدائی زما کلی کی جدائی. اوس دا پنځلسه چې کم سبا را روان دی د دې منګ چرته نوم نه دی اورېدلې، دا منګ دلته خبر شو چې په نری پنوس او په گرد و نواح کې دا پنځلسه ده په دې ورځ باندې، او هغوی په کې صدقه او خیراتونه پخې او بیا یو بل کرلیږي. نو ما مناسبه وګڼله چې دا خلق ته د الله او د رسول
د شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم د الله او د رسول د کتابونو نه دوی لره زس معلومات مهیا کم. عزیزانو هر هغه عمل چې هغه بذات خود نیک عمل وي خو چې هغه نیک عمل کې بعضی قیودات د خپل طرف نه ولګولې شي نو بیا هغه عمل بدعت وګرځي. او اسه علما وایي د بدعت ډیر اقسام کوي خو یو تقسیم دا هم دی چې بدعت په دوه قسمه ده. یو بدعت حقیقی او یو بدعت اضافی. بدعت حقیقی حق بدعت تویلې شي چې هغه عمل د سر نه تر پښو پورې ټول بدعت وي یو جزء هم د شریعت نه ثابت نوي نو هغه ته بدعت حقیقی ویلې شي. او یو بدعت اضافی ده یعنی هغه بدعت چې هغه کې دوه جزئی یو جزء د شریعت نه ثابت وي خو دویم جزء مسلمانانو عوامو د خپل ځان طرف نه پکې لګولې لکه صدقې په پنځلسی کې یا صدقه او خیرات د مړي په مشهور ورځو کې اول ورځ یا خاص کر دریم ورځ یا خاص کر جمعه باندې یا خاص کر پشپغو میاشتو بعد یا خاص کر په کالیزه باندې یا خاص کر سلوخته باندې. نو ګوره په دې کې دوه جزء دي یو صدقه ده او یو د هغه د پاره د ورځې مقرره ول دي. نو دا صدقه خود شریعت نه ثابته ده صدقه شریعت نه ثابته ده بلکې ثواب یې ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ترغیب ورکړی دی چې تاسو صدقې کوئ. قرآن کې هم د خیراتونو او د نیکو چارو ترغیب ورکړی شوی دی چې مسلمانانو تاسو نیک کارونه کوئ خیراتونه او صدقې وباسئ. دا یو جز خو ثابت دی خو دا دویم جز انسانانو یا مولیانو یا عوامو یا 1/2 مولیانو یا زدناکو مولیانو د ځان نه پکې لګولې دي چې ورځ ورته مقرره کړی ده نو دې ته بدعت اضافي وایي. نو لکه څنګه چې هغه حرام دی امدارنګي دا هم حرام دی. د دې متعلق زه یو څو آیات او یو احادیث او امدارنګي د علماء کرامو د کتابونو یو څو حواله تاسو ته وړاندې کوم. اللہ جل جلالہ فرمائی تلک حدود اللہ فلا تقربوها. تلک حدود اللہ یہ رب العالمین کی باؤنڈریاں ہیں حدود ہیں اللہ کی. فلا تقربوها پس اس کے قریب مت جاؤ. اللہ پا خپل دین کی باؤنڈری مقرر کړي دي حدود مقرر کړي دي هغه حدود نه به انسانا اخترف تناوړي هغه ممنوع لا قول بنور نزدې کېږي هغه ممنوع لا کیدي. فلا تقربوها دا سوره بقره کی آیت نمبر 187 ده. زمنګ د امام اعظم صاحب د مذهب لوی مفسر علامہ محمود علوسی رحمت اللہ علیہ په تفسیر روح المعانی کی لکھی دویم جلد یو کم او یایم نمبر صفحه کې اغالی کی لا تحکموا علی انفسکم او علی عباده من عند انفسکم بشیء فإن الحكم لله عز شانه. اغا فرمای د دې آیت لاندې لیکي علی کی چې خبردار خلق باندې یا پخپلو ځانونو باندې د خپل ځان طرف نه حکم ملګوي. خلق باندې یا په ځانونو باندې د خپل ځان طرف نه حکمونه ملګوي. فإن الحكم لله عز شانه زکه چې حکم ټول د الله دی دا حکم د الله کار دی چې کم شی مقرر کی. ګوره مقررول په شریعت کې د چا کار دی؟ د الله کار دی. فلانی ټیم باندې مونږ کوا دا د الله کار دی. فلانی ټیم باندې خیرات کوا دا د الله کار دی. دا انسانان نشي کولای چې هغه د ځان ورځ مقرره کی چې پنځلسی باندې به کوو
سلوخته باندې به کو، جمعه باندې به کو، کالیزه باندې به کو، دا څوک نشي مقرروله. امدارنګي مخکې لیکي امدا علامه روح المعانی الوسی رحمت الله علیه لیکلی الله تکونو مشرکین بالله، کد ځان نتاسو حکمونه لګول، د ځان نمو عبادتونه جوړول، نو له الله تکونو مشرکین بالله، اسنه چې مشرکان شي الله سره به شرک کوونکی جوړ شي. معنی دا ده لکه څنګه چې الله د سحر منځ د پاره سحر وخت مقرر کړی، نو ته وایي چې زه هم د الله نه کم نه یم، زه هم د خیرات د پاره پنځلسه مقرروم. یا یو مولا وایي چې لکه څنګه الله د ماسپخین منځ د پاره 12:30 بجې نه بعد وخت مقرر کړی زوال نه بعد، نو زوم د الله نه کم نه یم، زوم د دې لپاره پنځلسه مقرروم. نو هغه فرمایلی الله تکونو مشرکین، ځان نه حکمونه ملګوي، مشرکان به جوړ شي. امدارنګي تفسیر مدارک کې اول جلد 136 نمبر صفحه کې زمنګ حنفی مفسر دی غالی کی بالمخالفه والتغییر، په شریعت کې با تاسو تغییر نه راولئ، یعنی د خیراتونو یا د صدقو یا د عبادتو د پاره به ځان نه تاسو وخت نه مقرروي، ځان نه باورله طریقه نه مقرروي، چې عبادتو د پاره مخصوص کیفیت مقرر کړي چې په دې طریقې بدا کار کوو او په دې بدا کوو. نو لہذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نے ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نقل کړي، مسلم شریف کی دا روایت تے اول جلد 361 نمبر صفحے کے فرمائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین الليالي ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې شپه د جمعې تاسو د نوافل د پاره مقرروي، دا څه ونه کوي چې تاسو وایي چې فلانه نفل به صرف د جمعې په شپې کوم او په نورو به نه کوم. ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، او خبردار د جمعې ورځ تاسو د روزو د پاره مقرره نه کوي. دا څه نیوي چې تو وایي چې دا د جمعې ورځ مبارکه ورځ ده، په دې جمعې ورځ باندې به خاص کر روزه ساتم، نه، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت تے بخاری شریف نقل کرے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اقتضاء الصراط مستقیم کے 286 نمبر صفحہ کے نقل کرے. فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوم الجمعہ، فرمائی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جویریہ بنت الحارث په جویریہ کور ته ورننوته د جمعې په ورځ، وهي صائمه د جویریه چې کم ده روجوا. فقال صمت امسی، پیغمبر علیہ السلام تاسو ته وکړه چې بیګا پروند روجوا. فقالت لاغي وی چې نام. قال اتريدين ان تصومي غدا، به ورته وی چې اے جویریه سبا د روزه ساتلو اراده شتا؟ د جمعې ورځ ورته وی چې ستا روزه ده ویو، وی پروند دی وی نه، وی سبا د اراده شتا، سبا می وی نشتا. قال ففتری، پیغمبر علیہ السلام ورته وای چې نو ماته کا چې نه دی پرون ساتلې دا او نه دی سبا د هفته ورځې اراده شتا، صرف د جمعې ورځ د روزې د پاره خاص کړی دا. ففتری، ماته کا دا روزه خاص به و ورځ د عبادت د پاره نه مقرره کړي، ولې ته د الله په مقام باندې ځان ودرې چې لکه څنګه الله د رمضان روزه د روزې د پاره مقرره کړی دا، تم ځان د وجه نه ځان طرف نه یو شی مقرره. ففتری، ماته کا دا روزه. ام دې روایت دلان دي چې لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین الليالي، چې تاسو د جمعې شپه د عبادت د پاره خاص نه کوي، د جمعې ورځ د روزې د پاره خاص نه کوي. په دې کې امام نووي رحمت الله علیه خود سیر حاصل بحث کړی دی په مسلم شریف جلد 1 صفحه نمبر 361 کې. هغه وایي چې یو ورځ به عوام د خپل ځان طرف نه یا پیران یا بزرگان یا اولیاء ایسو کی نشی مقرر ولې دا الله مقام ته څوک رسیدای شي؟ نشي رسیدای. علامہ شاطبی رحمت الله علیه په دې سلسله کې لیکي الاعتصام
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 کے اغالی کی ومنها التزام الکیفیات والہیئات المعینہ كالذکر بهيئة الاجتماع على صوت واحد الى ان قال ومنها التزام العبادات المعينة في اوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. هغه فرمایي چې د غنو بدعتونو نه یو بدعت دار چې خلق د ځان طرفنا ست طریقې او څه صورتونه ځان طرفنا یو ست طریقه معینه کی لازم یو غني لکه ذکر په هيئت اجتماعي سره. ګوره پیغمبر ویلی دي چې ذکر کوي، ویلی دي کني دي ویلی. الله هم فرمایي اذکر الله کثیرا، الله ډیر ذات یادوي. ګوره د ذکر ترغیب الله هم ورکړي دي، پیغمبر هم ورکړي دي، خو چون کې الله مطلق ذکر نه ویلی دي چې تاسو ذکر کوئ، دای نه دی ویلی چې په جمع سره یې کوي، دایم نه دی ویلی چې په زور زور یې کوي. نو اغالی کی کا ذکر بهیئت الاجتماع علی صوت واحد، وې د جمله بدعاتونه یو بدعت دار چې خلق کله الله یادای ذکر کوي نو په یو اوازي کوي او په چت اوازي کوي. تاسو به خیال کړئ چې منځونه وشي د بریلیانو په جمعاتونو کې داسې شور شي، زور زور ته خلق وای. اندارنګي زمنګ په جمعاتونو کې هم د ترویحونه بعد خلق په زور زور سره سبحان الله والحمدلله. دا ګوره بدعت ته، دا په زور نه وای، هر یو ذکر چې کوي په خاموشه سره کوا. زیات نه زیات بن بنا هټ په صورت کې چې ګونګونار دی اوریدلې شي لکه مچي چې بزیږي کنه، دته بن بنا هټ وای. دا سه بن بنا هټ आवाज سره د کو که باقی نشتا. نور وای کا ذکر بهیئت الاجتماع علی صوت واحد. مخکی بیالی کی ومنها التزام العبادات المعینه فی اوقات معینه، وای چې همدغه بدعاتونه یو بدعت دار چې خلق د عبادتو د پاره معین وختونه لازم غني. لم یوجد لها ذلك التعیین فی الشریعه، په شریعت کې هغه تعیین نه وی راغله. شریعت کې د پنځلسینوم نشتا. کسو کوئی چشتا نو مونږ ته دیوم بیان کی پنځلسی کې به مونږم غوړې زړی خورو. مونږ تاسو له غوړې زړی خوان نه راکې، چاله خوان ور کوي. هر سړی غوړې زړی خوراک سړی له خوان ور کوي، خو سو کې حرام نه خوري. سو ک الله جل جلاله د ځان نه ناراضه کوي. دا الله د رضامندۍ د پاره خلک خوري، ناراضګۍ د پاره نه خوري. نو فرمایي چې په شریعت کې کم تعیین نه لکه فرمایي ک التزام صيام یوم النصف من شعبان وقيام ليلته. وی لکه خلکو کې چې دا مشهور ده چې هغه د شعبان په 15 تاریخ باندې شپې عبادت کوي او سحر روزه نیسي. نیم شعبان باندې بتا سو اوریدلی خلکو چې په دې ورځ باندې د روزې ډیر زیات ثواب دی. شریعت مضبوط او روایتونو د دې ثبوت نشته. ان شاء الله که چرته زمانہ وا الله وخت راکونو په دې باندې هم خبره کو. بهر صورت داسې سيزونه هغه ته بدعت اضافي ویلې شي. او د دې متعلق اعتصام اول جلد 335 نمبر صفحه کې علامه شاطبی لیکي فاذا ندب الشرع مثلا الى ذکر الله فالتزم قوم الاجتماع على لسان واحد وبصوت واحد او في وقت معلوم مخصوص عن سائر الاوقات لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم بل فيه ما يدل على خلافه. وای چې لکه شریعت چې د ذکر ترغیب ورکړي چې تاسو ذکر کوئ، او یو قوم په جمع سره ذکر شروع کی، په یو आवाज سره ذکر شروع کی او په یو مخصوص وخت کې ذکر شروع کی، وخت ورته مقرر کی، نو دا ټول سيزونه د ځان نشو کنه. نو اگر چې ذکر خشه خو چې کله په جمع سره شو، په یو ځای شو او یو وخت ورته وټاکلو چې الله ورته هغه وخت نه دی ټاکلې، نو وای چې دا د شریعت نه خلاف شو، بل فيه ما يدل على خلافه. حافظ ابن دقیق العید فرمائی ان هذه الخصوصيات بالوقت او بالحال والهيئه والفعل المخصوص يحتاج الى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه وهذا اقرب. اغا احکام الاحکام کی لکی احکام الاحکام جلد 1 صفحہ نمبر 51 کې اغا لکی چې دا خصوصیات په وختونو سره او په زمانو سره چې دا خلکو جوړ کړی دي چې په دغه ورځ باندې به خیرات کوو، دا د 15 شپه ده او دا د 28م د مردگانو اختر ده را روان ده مخکې کنه. وای دا د مردگانو اختر ده په دې کې خیراتونه کوي. الکه مردگان پکې اگې جنگي، مردگان پکې کپڑے اغوندي،
د مردگان او اختر په کم حدیث کې راغلی دی، قران په کم آیت کې راغلی دی، تاریخ کې کومه ټوکړه کې راغلی دی. آخر دا ملک د اسلام دی، منګم مسلمانان یو، منګم کتابونه لیدلی دي او را سره شته. الحمدلله من خو چرته په دې کتابونو کې د مردگان او اخترونه لیدل، من پکې پنځلسه لیدل. نو کتا سو لیدلې په کارداري چې تاسو یې مونږ ته وخای. دین کې خو زمنګ تاسو دا فرض دي چې تاسو لکم دین معلومي بل له رسوي مال به خای، مال چې سم معلومي تاسو له به خایم. نو کدا مسله تاسو لیدلی او مونږ ته نه خای، دا خو ډیر زیاته کوي. مونږ سره په کارداري چې د خپل مليانو نه تپوس وکړي، دا ارد گرد چې څومره مليان دي الله به ته هم تپوس کوي، منګم ته تپوس کوو، عوام دې هم ته تپوسو کی چې مولوی صاحب دا کم کارونه چې په منګ باندې کوي چرته یو کتاب کې خیرات او خایا. نو هغه فرمایي چې دا خصوصیات د وختونو او د حالونو او د هيئتونو د فعل مخصوص چې کومه طریقې سره داخله کوي، يحتاج الى دلیل خاص يقتضي استحبابه. وای دا یو خاص دلیل ته محتاج دی، دا سي دلیل مونږ ته وخایي چې هغه کې دا راغلي دا تخصیص پکې. مخکې لیکي ما حدثته الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير، وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص لم يثبت شرعا، وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيرى بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع زائما أنه يدرجه تحت عموم، فهذا لا يستقيم لأن الغالب على العبادات التعبد وماخذها التوقف. وای چې لکه څنګه چې شیعاګان عید غدیر مناوي، ځان نه یو اختر جوړ کړي عید غدیر، او هغه ته د عید غدیر نوم یې خېره او پغې کې اجتماعګانی کوي او هغه خپل شعار ګرځولې دي، او پغې کې مخصوص اوقاتو کې مخصوص کارونه کوي چې شریعت نه ثابت نه دي. امدارنګي وای بعضی کارونه د جهاد د شرع نه یو طرف ثابت وي، خو خلق پکې یو شی د ځان نه ومنډي، لکه خیرات ثابت ته خود پنځلسی ورځ ورته خلقو د ځان نه مقرره کړی دا. فرمایي فیرا بعض الناس ان يحدث فيها امرا اخر، وی خلق پکې د ځان نه یو بل شی ورځ ورته مقرره کی لم يرد به الشرع، شریعت پکې هغه شی نیوی وارد کړي، شریعت پاغي نیوی وارد شوه. نو وی زائما انه يدرجه تحت عموم، وی دغه مليانو اراده دای چې دا به هم د هغه عموم تحت داخل شي. یعنی الله ویلی دي چې خیراتونه کوي، نو الله خو ترغیب ورکړي دی، لہذا دام یو خیرات ته مونږی کو د عموم تحت داخلي، فهذا لا يستقيم. فرمایي چې دا نه برابرېږي، دا سور نه اخلي، لأن الغالب على العبادات التعبد، زکه چې په عبادتو کې تعبد غالب دی، وماخذها التوقف، پاغه کې داغه ماخذ توقف ته الله نه چې ثابت دي. سحر د ماخام 3 رکعات دي، ثابت دي 3 رکعات کنه فرض. اوس کيو سړی وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جهادونه کول، اغوی سره وخت نو، نفلونه ډیر کول، اغوی زکه 3 رکعات کول. من تاسو سره ټایم ډیر دی او خکار دی، راځي 4 رکعات کو کولای شي څوک؟ او که څوک ورته وایي چې الکه دا 4 رکعات ولې کوي، دی به ورته وایي چې دا خکار دی ما ولې منع کوي؟ 4 رکعات خکار دی؟ حالان کې وګوره په 4 رکعت کې به الله اکبر وایي، سبحان ربي العظیم به پکې وایي، سبحان ربي الاعلى به پکې وایي، الحمد به پکې وایي، وایي به کنه. نو دا د ګناه سيزونه دي؟ د ګناه سيزونه نه دي، خو شریعت نه ثابت نه دي، د چاپلارم نشي کوي. امدارنګي خیرات خکار دی، خو پنځلسی شپه ورته شریعت نه ده مقرره کړي چې ته د پنځلسی په شپه باندې کوي، تا ورته وخت مقرر کړي دی. نو گویا کې ته ځان نه شارع جوړي، ته دا وایي چې زه هم د الله او د رسول نه کم نه يم، هغه وختونه مقرر کړی دي، زوم ورته وخت مقرروم. حجت الله البالغه کې شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکي جلد نمبر 1 صفحه نمبر 120 کې هغه وایي چې د دین کې چې تحریف شوه دی، عیسایانو دین بدل کړي دی کنه دی بدل کړي، شیعاګانو دین بدل کړي دی او کنه دی بدل کړي، امدارنګي دنیا کې ډیر قومونه شته هغه دین بدل کړي دی کنه. نو امام شاه ولی الله رحمت الله علیه مشهور انسان تیر شوی دی، لوی بزرګ او ولی او لوی عالم تیر شوی دی، زمنګ د سلسله ډیر لوی مشر دی. آغا لیکي
چې دا دین کې تحریف ولې راغلی دی او دا شریعت کې تحریف کتابونو کې څنګه کیږي د دې لار صدا هغه لار خي وی ومنها التشدد وحقیقته اختیار عبادات شاقه وی چې د دې تحریف لارونه یو لار دادا چې پزان باندې پزور تکلیف راوستل دي اختیار او عبادات شاقه مشکل عبادتونه خلق ایجاد کړي یره دغه عبادت کې ډېر ثواب دی ځان نه یو عبادت جوړ کی لکه اوس پنځله سه او د مردگانو ایت په وشتم باندې خلق کوي دا خلقو د ځان نه جوړ کړي دي وای چې دا ځان نه عبادتو جوړول لم یامر به الشارع چې شریعت داغه امر نه کړي کدوام الصيام لکه همیشه وسړی روزه ساتي همیشه روزه ساتي نه ماتي نو دا اوس د ځان نه کوي الله خو په نه مقرره کړي نو دین په دین کې تحریف راځي د دې لپاره کوي چې رسو ډېر لوی دیندار شم نه دا نه دا والصيام والقيام بعض خلک 24 غنټه ولاړی نفلونه کوي د سره د خزي حقوق نه ادا کوي د بچیو حقوق نه ادا کوي لکه بعضی شیخوت کی چي دي هغه ټوله ژوندۍ داسې وقف کی وای زیاره ټول عمر په تبلیغ کې ګرځم نه د بال بچ نفقه ګټل هم واجب دي د بال بچ نفقه څه ده او تبلیغ لتل ثواب ده جهاد لتل ثواب ده نور د نفلونو کول ثواب ده د رجو ساتل ثواب ده خو په خپل طریقې خپل اوقات دي سو وخت د بال بچ خدمت د پاره او باسا سو وخت د خپل بدن د پاره او باسا او سو وخت چې شریعت د دین د پاره مقرر کړي په هغه وخت کې دین کار کوا والتبتیل وترک التزوج امدارنګي بعض خلکو شنشین شي او ځکه کې غار ته نه نوزي تاسو به ورېدلی وی چې فلانی ځای کې او پیر دی وسغه غار کې وسیږي خلکو سره تعلق نه ساتي دا دینداری نه ده دا بزرګی نه ده دا د ځان نه عبادت ایجاد کول دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې نه دی ویلي چې ته په غارونو کې نه نوځه چا سره خبره مکا امدارنګي ترک التزوج بعض خلک وعده نه کوي وای د فلانی سړی زوی هغه وعده نه کوي یره د دین کار کوي ولی دا وعده د دین کار نه ده د منګ تاسو چې وعده کوو د ګناه د پاره کوو که ثواب د پاره کوو دا د وعده د دین کار ده دا د دین یو حصہ ده ثواب ده سنت ده فمن رغب عن سنتي فليس مني پیغمبر فرمایي چې که زما د سنتونو سوکرو گردانی کوي یا زما د امت نه د سره نه ده نو شاه ولی الله فرمایي چې د ځان نه عبادت مشکل عبادت جوړول لکه غارونو ته ننوتل او د ودونو نکول وان يلتزم السنن والآداب كالتزام الواجبات امدارنګي وای د دین د ورانولو د تباکولو یو طریقه دا چې خلق سنت او مستحب داسې لازم وګڼي لکه واجبات یو شی مستحب ده یو شی سنت ده خلق داسې لازم وګڼي لکه واجب لکه ګوره په جنازه کې د طاق او صفونو جوړول څه شی ده مستحب شی ده طاق صفونو جوړول مستحب ده خو حالا مستحب ده چې په خپل بذات خود طاق صفونه جوړ شي او کنا یو منیټر پکې پاس یا وازونه کوي درې جوړ کوي خدای مو وبخا پنځه کې خدای مو وبخا اوې کې خدای مو وبخا نه دا اسمبلی نه ده نه دا پریډ ده او نه ته د دوی منیټر او کپتانې چې ته پکې شپږ او اته نه جوړای نه بذات خود طاق جوړ شي دا مستحب عمل ده او کنه وشو څه ضروری خبره نه ده مستحب د واجب او درجه ته نه رسي او سنت به د فرض او د واجب درجه ته نشا ولی الله رحمت الله علیه فرمایي ک وان يلتزم السنن والآداب كالتزام الواجبات وای چې لکه څنګه چې سنت او مستحب خلق لازم ګڼل شروع کی لکه سنتونه بعد دعا امدارنګي دا نور دعاګانې و غیره په دې کوم باندې چې د اهل حق او د بریلیانو جګړه ده دوی چې ډیره زیاته داوا کوي نو دوی وایي چې مستحب ده سوای من خوې چې په جمع سره اړو شتنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو نه بعد په جمع سره دعا اړو کړي نه ده کني یاران زنده او صحبت باقی سو کې خودلې شي یو روایت دی صحیح وخای منګم کفار نه یو مسلمانانو منګم کو یو روایت دی وخای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه
یا تابعینو یا اتباع تابعینو یا امام اعظم سے په جمع سره دعا کړي دا او غنلې دا چې دا به خامخا کوي